الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد مفتی پیدا سے پنځم ټرن وو پنځم ټرن کې جواب داوا ما ترا نکړه کوم چې ما مطالبه کړو بیا مفتی پیدا صاحب لاړو دا ظلم صرف ګډوډواله وکړو د خلط مبسته کار واغستلو اصل مدعا ترا نغله چې کوم ردیو جماعتي عقیده راغیم را نکړه تر اوسه پورې اول نمبر دی وای صدیق اکبر خو کشر دی وای خضر حیات خو مثلا کې خضر حیات مشر نه دی کشرانو کې دی نیلوی صاحب خو مشرانو کې هغه نور کم چې واقعي تاسو مشرات دي شهاب الدین خالدی صاحب وغیرہ وغیرہ دویم د نیلوی صاحب د خضر حیات په کتاب کې دا خبره نشته چې د روح د جسد سره تعلق دی او په دغه تعلق باندې جسد ته عذاب او ثواب ملاوي کله به ان شاء الله ولخه کتاب نه دویم نمبر و حضرت کاړوی صاحب رحم الله نو حضرت کاړوی صاحب چې کله نه الله شاه ګجراتی ته مناظره جوړه شو مولانا امین کاړوی صاحب رحم الله ته کم کم القبات ورکړي مناظر اسلام فلا فلا کوي چې انشاء الله اشتهارات درته وکایو او چې کله تاسو په خلاف شو به تاسو د استهزاء شروع کړل هغه دنیا پیژنه چې واقعي مناظر اسلام الله دې هغه پکړونو قبر باندې کړونو رحمت الله وري بیا دی وای تاویل چې بخاری کې یادېرو والا دا ریکارډینګ به ان شاء الله خلک اوري مفتی پیدا سے پتا سو بل لعنت لګره دي دروغ قرآن در باندې لعنت الله الکاذبین ما چې کله د سوال جواب ولا روایت پیش کوو ما په قبر کې ورنه تپوس کې چې مر ربک اور ته چیرې پجبریان په خبر چې اوریدل عقیده شرک دې زنا اورما نو ما ویل د سوال جواب ولا روایت بخاری کې هم دې پیش کوم ان شاء الله ما د روح الفاظ کې ویل چې یاد روح ولا روایت په بخاری کې دې بسم الله او کې شاته ویډیو اورا خو ته زما په نمبر کې وګ نه کېدې نو ته بس پوه شې باغې باندې ته کو تیاری په دې وخت کې د دینه پس سلورم نمبر وای او قبر نه منکار شروع کو قبر نه دا کار به عبارت چې چاره اوس غي تفصیل کوم هغه کم میت چې وسوسیږي ته قبر نصیب نشي بیا مجازي تور باندې قبر نه هغه مراد ده ونه د قران او سنت نصوص به چې قبر نه دا قبر مراد ده اذا وضعتم موتاكم في قبورهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مړي چې کله قبرونو کې دی صریح روایت ده چې قبر نه دا قبر مراد ده اگر شاتو تريد له خود ساخته تقسیمونه دي ځان نه کوي دینه پس بیا د علامه خلیل محمود ما ورته د مرګ نه انکار وخی دی سوی مرګ نه انکار علامہ ڈاکٹر خلیل محمود سے اب اللہ جل شاہ نے وعدہ وفات پورا کرنا تھا اللہ نے وعدہ پورا کیا مرگ باقی وکید بیا ما مخکې مې ویله چې مرګ کیفیت باقی شو نو هغه مولانا قاسم نانوتي صاحب رحمه الله په قبض درو سره قایل په خروج درو سره باقی د مرګ معنا انقطاع الروح یعنی الجسد دی دغه خروج الروح یعنی الجسد نه لګ په دجل نکار ماخله عوام په دوکه کې مراوله د دینه پس به دی لاړو د رحمت کائنات حواله پیشلا او دومره دجل نے کار واغستو دلتی لکلی دی و علامہ ابن جوزی نے اپنی مقبول مشہور ترین کتاب میں لکھے دغه واقعه ورکه چند واقعات نقل کیے او دا وختر کی پټی کی بیا خو مخ کی او بیا دا واقعات هم خرق عادت کرامتن او دې وجنه تاسو معتزله کنه چې یو قدم نه معتزله سره د خرق عادت نه انکار د کراماتو نه انکار کرامتن دغه څه شوی د واقعیت نقل کړي دي کله خپل عقیده او قانون ګرځولې بسم الله که چیلنج دیتا ته وخایه ستا ضرورت ته چیلنج دی ادینه پس به کنده هلی مړه شرم هم څه شي قسم دی به پتا پسې کړه وي دغه دې یو عبارت راواغستو چې په سوال جواب دلته نه دی او بیا ګوره هغه د دوغله پالیسي سي زمون خو دا مسلک نه دی چې د جسد نازاب او ثواب دی لنسته سوال جواب دی بیا وي دم لیکلی دی تعالی سے شو دا ګوره مولانا ادریس کندوری وہی حضرات وہی قبر میں فقط روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے اولاً روح جسم میں لٹائی جاتی ہے روح پر جسم کی واپس کیږي کم ته واپس کیږي چانه چې تله او دا هغه دواړو نه کیږي دا زما سره دغه بل کتاب دی د قاعده المستم 179 په دې کې وہی جاننا चाहिए قبر میں فقط روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم دونوں سے سوال ہوتا ہے قبر میں اول جسم میں روح لٹائی جاتی ہے اور اس کو ایک خاص قسم کی حیات دی جاتی ہے اس کے بعد من کے مړه خلک شرم هم څه شي چې تاسو ته به وکي او موږ دلایل خراب والله بخیا سي وخت ځای کول تر هغه خلط ما بس نه کار اخلي نور خلک بدل پسې خان دي دا څنګه مناظرین راغلي ومړه دینه پس تعلق مطلب او دا ما ته تاسو دا مراد دی دا تسکین صدور د شیخ رحم الله دی مونږ بار مناظرو کې وضاحت کړي د علماء دیوبند مسلکی ترجمه ټول تم ویلي بریلیانو تم ویلي دي پنځبریانو تم ویلي ټول تم ویلي شیخ چې سلی کلی منوان ذمہ دار یو د علماء دیوبند مسلکی ترجمانو صفحه نمبر 103 باندې کې اور جمہور اس کے قائل ہے کہ روح بدن میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوتی جس طرح کی دنیا میں تھی بلکہ روح کا بدن سے اتصال اور تعلق قائم کر دیا جاتا ہے اور بعض کی نظیر روح کا جسم پر یا اس کے اجزاء پر تو پڑتا ہے جس کو اشراق و اشراب سے تعبیر کرتے ہیں اور اس اتصال و تعلق سے ایک گناہ حیات نوم الحیات جو مردہ کو حاصل ہوتے ہیں اس سے وہ نکرین کا جواب بھی دیتا ہے اور ثواب و عذاب بھی موصول یہی مذہب جمہور اہل سنت کے اور یہی حق و منصور ہے دقه زمونږ د علماء دیوبند مسلک دی دې بار وضاحتونه ته ضروري بهرحال ما دلایل پیش کول دا سلور آیتونه ما د قرآن نه صراحتاً پیشلا چې سوال جواب عذاب ثواب
دا د روح جسد دواړو لپاره د هغې لپاره وایي پلانکي دا لیکلي د قرآن په مقابله کې نن تر چا کتاب ته لاس اچوي او هغه هم دغه مجمل مبهم عبارت هغه هم د مخکې وروسته نه کټ کې دغه تفصیلي عبارات مخې ته دا زما سره بخاري دی حدیث نمبر 1 بخاری جلد 197 روایت در ابن عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم بقبرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوه قبرونو باندې تیر شو په چرته الیین د سجین ته نو تل په دې ځمکې والا فقال انه ما لا يعذبان د دواړو ته عذاب ملوي ما يعذبان فی کبیر اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنمل صدوم رګران خبر نه و چې ځان بچ کړ یو د وړو بولو دارو نه ځان نه ساتو بل چغلي کوله ثم اخذ جريده رتبه بهش نسانګ راوس نبی رسول فشق نسبین دو ځکړه فغرز فی كل قبر واحده په هر قبر یو نار قالوا یا رسول الله فعلت صحابه ته بوس کې الله رسول ولید څوکړه قال لعله يخف عنها ما لم يسع د دې لپاره چې سو پرې دا و چې شوی نه شاید الله ته عزاز وکي الکه رسول الله سم کوئی قبر نه کم قبرونه دا پنځ پیره وې دا نه دی دویم رسول الله په کم قبر کې عذاب ولو پس مکه والا قبر کې لینې سجند او پنځ پیرانو شرم وکي او پنځ پیرانو توبه وباسین الله تعالی دا زما سره دویم نمبر حدیث دی زید ابن مسلم جلد 386 زید ابن ثابت فرمایي قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث یو ځل موږ د نبی علیه الصلاه والسلام سره په باغ د بني نجار کې والا بغلة لونه ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اظهار به فقرت دا او خوتر قریب او نبی علیہ السلام گزارلې دغه قبرونه شپږ یو یسلو قالو نبی علیہ السلام دا سوق پیژني صحابي ویل قال فمتى ما هؤلاء كلمه شویر قال اغه ورته فرمایل ما تو فی الشرک شرک پالت کې فقال ان هذه الامه ولدا امت تبتلى في قبورها متلا کولش په قبرونو کې فلولا الله تدافروا کدا ير نه چې تاسو مړ دفن کول پر لدعوت الله اي يسمعكم من عذاب القبر الذي يسمع ما بدلنا سوال کړو چې قبر اواز تاسو ته اوریدل ویل دی قبر د دی په دغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي په دې کې عذاب ثواب په دې کې عذاب ګوري د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري کنه دا لری نه دا اوریدو به قایل شوی کدلتی نه مری دا زما سره دریم نمبر حدیث دی بخاری شریف جلد نمبر 1258 ان انس بن النبي صلی الله علیه وسلم قال العبد اذا وزي في قبري باب امام بخاری سیګ دی المیت يسمع خفق النيال مړ هغه د خپو کشاره اوري د منیر شاکر غون تین کاری حدیث شروع نه کوي د بخاری دا حدیث د قران خلاف دی قران نه خلاف دی قران نه خلاف دی هغه کې نن تاسو مې منکرین حدیث دی پنځپیرانو تاسو کوم د انکاری حدیث د لهر دی رضان نه لري کوي امام بخاری وای مړ د خپو کشاره اوري بیا روایت انس نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله دوی دا اوس په قبر بندش کله په قبر کې خو دې سو کې خو دې کې جسد وتولى وذهب سبو ملګری دی واپس حتى انه ليس موقر عن یار دا خپو کشاره د مړ اوري اتاو ملکان دو برشتي ورسي دا کې نه فیقولان لو ما كنت تقول به ورنه تبوسونه کې د بارګر سو او ورته دانو چې پنځپیران به خبر شي زه نه اورم شرک په توبه ولګي ورته ربي الله زما خبر یې مور سره کوي مړ او په توبه الارشاد کې بشک ذکر سره فتوا لګول مړي خبرې وکړي مشرک شو اوس پته لګي د امام بخاری ته بسوي او بیا سوي فيقال لا دريت ولا تري ثم يزرع من منطقه من حديد ضربه بين اوزري بي وهي دا سټه وي دا سټ دروي کې جسدي جسدي بیا فيسيو سوي چغي وي اسمه ما يلي لسغ او چغي وي دا چغي روح وي کې جسد وي او څوک چې ورته نږدې پر زمکه باندې هغه اوري دومره د سری حدیث منکرین ظالمانو سلورم نمبر دا ابن حبان د زما ان المیت بشک میت وګړه حدیث تقال کوي اذا وزي في قبر انه لا يسمع خفقني عليهم حين يقولون الک میت دغبو کشاره اوري حیات اور ثابت کو دا زما سره پنځم نمبر حدیث دی ترمذی شریف جلد نمبر 102 وګړه قال رسول الله باب پیک دی باب ما جاء في عذاب القبر بیا غیلان دی وي حدیث نقل کوي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قال اذا اقبر الميت کله چې میت په قبر کې د سوکو میت او قال اتاه ملکان سودان ازرقان بیا ورته دو فرشتي راځي یو ته منکر وي بل ته نکیر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله الى اخره فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ثم يفسخ له في قبره 70 ذراعا في قبر ورته پراخ شو پنځبران وي موږ ته په نظر نه راځي څنګه پراخيږي نو حدیث کې ورته بیا مخکې الفاظ راځي ثم ينور له في ثم يقال نم فيقول دا ورته ارجو الى لزو واپس کې خپلتا چې خبر ورکم فيقول نو کلمه ورته ودشه تاب حتى يباس من مسجد ذلك وان كان منافقا قال سمي يقول فقلت لا ادري فيقول قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض ما شاء الله زمکی ته ویل شي چاته پس جین کی زمکی په برای لین کې بګس زمکی ر پچپریانو پر اس باندې فیقال للارض زمکی ته التئمی علیه راتنګ شپه د باندې پتل تیم علی راتنګ شپه پتخ تلی وزلو دا وخته یو بل کې نه نوزي فلا يزال فيها معذبات د قیامت پورې دا الکه دا شوک مراد به تعویلونه کې چې دا ورنه د مراد دا ان شاء الله ورځ رستر بخاری فتح الباری حواله پیش کو دا بل حدیث ته زما سره مشکات شریف 125 ان البراء بن عازب وګ حدیث ته پرشته ورته راځي سوال جواب ورنه وکي یثبت الله امدق نه دغه مراد دی قال فینادی منادی من السماء یو आवाज کې انکه اسمان نو زما بنده ته د قبر لباس ور د جنت لباس ور غوندي کلکې د قبر ورته کلاو کوي قبر ورته پراخ شي